نن را سره په دې اهمه ویډیو کې یو څو مسلې یادې کړئ. اول نمبر مسله دا چې یو سړی د خوب نه را بیدار شي او د هغې شک راشي چې یاره په ما باندې غسل اوښتی دی او په ظاهره څه نشان دې ته نه ښکاري، نو آیا دې به غسل کوي که نه به کوي؟ او یا دغه شان یو زنانه ده هغه د خوب نه را بیداره شوه او هغې هم شک و چې یاره په ما باندې غسل اوښتی دی، نو آیا دی به او ظاهر کې څه نه ښکاري، نشان نشته دی، نو دی به غسل کوي که نه به کوي؟ دا یو مسله ده. نو دا زده کول پکار دي. د دې حکم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تا اوبه ولیدې نو هله په تا باندې د خوب په صورت کې بیا غسل واجب دی. الماء من الماء، رسول الله فرمایي چې یعنی اوبه استعمالول دا د اوبو نه دي چې کله ستا نه منی خارجه شوي او ستا په بدن د هغې نشان یي هغه، نو بیا تا باندې غسل واجب دی، ته به غسل کې. خو لیکن د ښځې او د خاوند خپل منځ کې میلاوېدلو مسله او حکم جدا دی. هغه دا دی چې کله هم یو خاوند د خپل بیبي سره میلاو شي او دواړو شرمګاه د یو بل سره یوځای شي، خو لیکن د دوی اگر که منی نه ده خارج شوي، یعنی اگر که اوبه نه دي راغلي، خو د هغې باوجود هم په دې دواړو باندې غسل واجب دی، غسل به کوي. ځکه رسول الله فرمایي اگر که تاسو اوبه نه دي لیدلي یا اوبه نه دي خارج شوي، خو چې کله دواړه شرمګاه د ښځې او د خاوند دا یوځای شي، نو په دې باندې بیا غسل واجب دی. نو دا اهمې مسلې دي، دا په خپله هم زده کوئ او د نورو ملګرو سره هم دا شریکې کوئ. لکه ام سلیم د رسول الله نه تپوس کړی په دې باره کې چې یاره لکه څنګه چې سړی خوب ویني غسل پرې اوړي، دغه شان زنانه چې خوب ویني نو دی به غسل کوي که نه به کوي؟ رسول الله ورته وفرمیل چې غسل به کوي، خو چې کله دی اوبه ویني، یعنی د دې په کپړو باندې اوبه وي، نو په دې باندې غسل واجب دی. که په کپړو اوبه نه وي نو غسل پرې واجب نه دی. خو دا یو صورت ځان سره داسې هم یاد کوي، که دی خوب لیدلی او که نه، خو سهار راپاڅېدی او د دې په کپړو باندې مني ده، د دې کپړې لمدې دي او هغه د منۍ اثرات دي په هغې باندې، نو په دې صورت کې هم په دې باندې غسل واجب دی، فرض دی او اهم دی او ضروري دی چې دی بیا غسل وکړي په دې صورت کې.